خدای ته وګورئ ځان غر کوئ دا ورکران غر کوئ او دا اختلافات ختم کړئ نور خدای ته وګورئ امان په خبرې وکړو نور پکې موږ خبرې څوک مداخلت په خبرې نه کوو دا به څوک اواز کوي دا به څوک تقریر کوي محمد علي شاه بچا بس راغلی دی په خبرې کې بیا بچا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه دلته راغلی زما صوبایي صدر زمونږ فخرالدین نجم الدین خان دغه شانتې زمونږ د ضلع صدر محمود زیب خان زمونږ جنرال سیکرټري اشفاق باچا صاحب ملک عظمت صاحب او راغلي ټول مشرانو او خاص کر د خپل علاقې د خپلو مشرانو چې د ماسپښین نه راغلي دي او په انتظار ناسو د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې په دې جمعې په دې شپه کې د دې ټایمه پورې دوی دلته انتظار وکړو او بخښنه هم ترې غواړم چې یاره کړاو مر درکو او ستړي مې کړی زمونږ مشرانو زما خوږمنو زما وروڼو نن دا باچا صاحب او دا ټول مشران چې راغلي دي نو مونږه په دې تحصیل یتینځای پی کې 15 ته دریو کسانو داخله کړې وه چې یو کس دریو کسانو ټیکټ ته داخله کړې وه او 2 کسانو صوبایي الیکشن دپاره پی کې 15 لپاره په تحصیل کې داخله کړې وه نو په هغې کې دوی نن په ما پسې راغلي چې یاره ته خپل کاغذونه راواخله او ته کښېنه نو زه به امید لرمه چې دا مشران دي اوس موږ په دې کې نورې خبرې نشو کولی ګیلې به می خفګان به یې خو بهرحال د دې جنډې د لاندې زما په دې کور کې د دې مشرانو د مخې مونږ درانه ښکارو او چې د دوی څه فیصلې نو زه به امید دا لرم چې دا فیصله به تاسو ټولو ته منظور به وي که نه دوی دا جرګه منظور ده زه ډېره مهرباني انشاءالله دغه لږ کته کوم او زه بس ٹھیک دی بسم الله الرحمن الرحیم چیئرمین صاحب محمود زیب خان باچا صاحب او ټول خورشید خان او د دې علاقې ډېرو زیاتو عزتمندو ټول اول خو زه ستاسو خدای شته شکریا هم ادا کوم او معافي هم درنه غواړم د لیټ راتګ خو چونکې الیکشن کمپین دی او زما دا کوشش دی څنګه چې نن دلته تاسو له زه راغلی یم په جرګه سوال مینت ننواتې باندې دغسې خدای شته د کله نه چې زه خدای شته د چیرمین صاحب ناصر صوبایي صدارت ما ته حواله شوی دی نو صرف په دې دغه پسې ګرځم چې کوم ځای کې زمونږ ملګرتیا خفه ده کوم ځای کې زمونږ په دې صوبه کې ګروپونه دي اختلافات دي نو کوشش مې دا دی چې یاره زه هغه اختلافات هغه ګروپونه ختم کم خو دا وخت او حالات را باندې داسې راغله چې एकदम الیکشن اناونس شو الیکشن راغی او خامخا دې کې یو ټیکټي او ډېره غټه علاقه وي او د ډېرو ملګرو دا خواهشي چې یاره زه سیاست کوم زه منډې تړلی وم زه غم خادي کوم زه تاڼه تحصیل کوم چې یاره زه د هغه علاقې د نماینده په حیثیت باندې ما ته ټیکټ میلاو شي او دا ګورې اسانه خبره دم نه ملک صاحب دا دی ناست دی د دې پروسس نه دم وتی دی چیرمین صاحب ناست دی د صوبې صدارت یې کړی دی جنرل سیکرټریتوب یې کړی دی ایم این اے توب یې کړی دی ایم پی اے توب یې کړی دی چیرمیني کړې ده منسټري کړې ده دا کم پروسس نه چې نن زه تېرېږم خدای شته ګوره اسانه خبره نه ده اسانه د هغه سړي دپاره وي چې څوک د پارټۍ خیال نه ساتي څوک د ورکر خیال نه ساتي چې یاره بس چاله ورکو بس پرېږدوه دغه به بیا کوو که څوک خوشحالېږي او که خدای شته زه هر یو لمې سره د خپل مړه خورم مړه د هر ورکر سره د هر مشر سره د هر کشر سره دومره کوشش کوم زه یم چې څوک رانه خفه نه شي خفګان ونه کړي خو بهرحال دا یو پروسس دی ټیکټ دی یو کس ته به میلاویږي نو زه نن صرف د دې دپاره خدای شته دا خو پکې اوس ما ته یعنې په دې لاره چې راتلو
د اناونسمنت وشو د ملک صاحب د کیسې نه ګوره زه نه وم خبر منګه خو خدای شته ما امان پسې راتلم چېره په جرګه وله راتلم نو ما خدای شته چیرمین صاحب ته هم ټلیفون وکړو د دې پېښور کې میټینګ و د نورو مشرانو ته مې وینا وکړه چې یاره ټول به ما سره ځئ په امان به جرګه کوو دا د ده پارټي ده دا ستاسو پارټي ده دا د دې ورکرانو پارټي ده او ټول ته نعیم والد صاحب د الله وبخي که هر څو خو بهرحال خدمت یې هم کړی دی هر څه یې کړي دي او دا یو پیره په موږ باندې فرض و چې یاره دا ټیکټ موږ دلته ورکړو یعنې زما دپاره دا فیصله کول امان هم زما دپاره یو شانتې دی نعیم هم زما دپاره یو شانتې دی دا مشران ناست دي قسم دی چې ماله تیا راځي ګوره خدای شته بس په ایماندارۍ ته ویم د زړه درته دا خبره کوم نو امانه وروره زه دله راغلی یم چیرمین صاحب راغلی یم موږ دله ننواتې راغلي یو ټولو مشرانو له چې ستاسو پارټي ده په ایماندارۍ به پاسئ خو زه دله تسلي در کوم چې انشاءالله تعالی په ایم پي توب یا په ایم این اے توب زموږ ورورولي نه ده که ته ایم پي اے کنې که ته ایم این اے او کنې ستا عزت زموږ د ورورولي یا ملک صاحب دار هم ناست دی شکر دی ستاسو ټولو یو پہچان دی نم په ایم پي اے توب دی بس ټولو مشرانو ته دا سوال کومه چې بس په ایماندارۍ راپاسئ نه عظمت ته ګورئ نه امان ته ګورئ نه ما ته ګورئ نه چیرمین ته ګورئ نه بل کینډیډیټ ته ګورئ خو بس د دې پارټۍ دپاره سټرګل وکئ چې واپس موږ په اپر دیر کې په لوور دیر کې په ملکنډ کې په سوات کې کم از کم په دې ډیویژن کې موږ د پارټي څنګه چې په 2008 کې موږ سیټونه ګټلي وو نو خدای شته زما خدا خواهش دی زم چې یاره دا زه په ځان باندې ولې سخته تېروم یعنې زما د حلقه نه ده زه به ځکه دا ټوله صوبه وګټم او خپل حلقه بیلم نو زما دپاره څه فایده خو زما صرف ذهن کې دا دی چې یاره د ځان سره سره د هر حلقې ته زه قسم په خدای دا دی زه اوس د واړۍ نه رالم هلته چې کوم اختلافات و د صاحبزاده صاحب سره مینت مې ورته وکړو په خپلو خلکو ته پرېوتم چې خدای ته وګورئ ځان غر کوئ دا ورکران غر کوئ او دا اختلافات ختم کړئ نور خدای ته وګورئ او تاسو ته هم سوال کوم د رور په حیثیت د یو کشر په حیثیت بس چې څه وشي څه شوي او شوي او دا سره زما واده د قسم دی زه درته یعنې دا نه یم چې د خپل لالچ دپاره یا دغه دپاره امان خان ته پاسه کړه جرګه ته منظور ده خانه دا ټول مشران ما خو ته وې چې دوی راغلي مې بالکل منظور ده کنه ټول ده ټیک شو بچا تاسو جرګه بس الله تاسو مشران جرګه منظور ده امان خان وبنه تاسو شکریہ ادا کوم زه ستر د امان دغه د مرګرو دغه د ټولو دلته کورنۍ دغه د ټولو د دې علاقې د دې سپینګیرو شکریہ ادا کوم چې زموږ قدر یې وکړو د دې جرګې قدر یې وکړو د دې جرګې عزت یې وکړو الله دې د دې قدر او عزت وکړي او الله دې زموږ دې پارټۍ له چې څنګه موږ په 2008 کې په دې ملکنډ ډیویژن کې سیټونه ګټلي وو انشاءالله دا زموږ ما امید دی چې کم کوشش موږ شروع کړی کم جدوجہد موږ شروع کړی او د دې الله د فضل نه پس د دې مشرانو د دې کشرانو په جدوجہد په دواګانو په برکت باندې به انشاءالله تعالی کوشش به زموږ دی چې ملکنډ ډیویژن کې موږ پاکستان بي بس الله پاک صحتونه ورکړي ځنو د حیا ورکړي زموږ د مشرۍ دپاره دوی چې کمی هلې ځلې کوي الله پاک په دې پارټۍ د یو کول لپاره دوی چې کبي کوششونه کوي په دې کې برکت واچي الله پاک د دې منځ اختلافات لرې کړي او موږ انشاءالله دوی ته دا یقین دهاني ورکوو چې انشاءالله دا سجد دلته وو هغه ټول په ځای باندې ختم شو چیرمین صاحب نه اما فی غړو هغه دی الله پاک نور صحت ورکړي نور صحت الله ول نوې جوړ کړی ستاسو په دعاګانو باندې د ټول مرګرو دعاګانې کړي دي ټول دنیا ته دعاګانې کړي دي یوازې دلته هر چا دعاګانې کړي دي په جوماتونو کې دعاګانې شوي دي په مرکزونو کې ولا شوي دي او په مقبرو کې ولا شوي دعاګانې په هر ځای کې د کورونو کې دعاګانې شوي دي هغې برکت الله ول نوې ژوند ورکړی دی الله ول بقیې نور هم صحت ورکړي په ژوند کې الله برکت واچوي د قوم د خدمت لپاره د وطن د خدمت لپاره دی الله پاک ورته نور صحت ورکړي او الله پاک ورته توفیق ورکړي او دا کومه جرګه چې چا ومنله راغلي دي الله پاک ډېر ډېر د اجر په دنیا په آخر کې ورکړي.